بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام جزاك الله. یوم غرض یجمع الله الرسل چې الله به جمع کی رسولان هو یوم القیامه فیقول ابوی الله ته دې رسولانو ته به ټول رسولان به راغونډ کي او ورته به وایي چې ماذا اجبتم تاسو ته څه جواب میلاو شوي د قوم د طرف نه د امت د طرف نه هغه وخت به دو جواب ورکوي حین دعوتم الی التوحید چې دو توحید ته وبلل شي او تاسو دو توحید ته بلل نو تاسو ته څه جواب راکړو وایي تاسو هر یو پیغمبر ته به وایي دا ولې پیغمبر خو چې الله د وحدانیت پرچار وکاو کنه نو تاسو ته څه جواب ورکړي قالوا دوی لا علم لنا یا خدای موږ ته وایي نشي بذلک په دې باندې انک انت علام الغیوب تو عالم په مغیبات باندې ما غابا عن العباد پیګه بګا په دې باندې ته عالم نو دې وخت با ذهب علم عنه علمه پیګه ولې لشدت حول یوم القیامه پیغمبران بدمه hebat واخلي لکه یو سړی چې خطا شي نو بیا خبره ته هم ګډوډ شي که نه نو دوی به داسې شدت حول د وجې نه او جز فضه به شروع کي بیا به دوی ګواهي شروع کي په خپلو اممو باندې خپلو امتونو باندې نو الله تعالی اوس دغه بیانوي قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب نو په دې کې وګوره ته اوس کو یاد کا ہے پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذ قال الله چې الله و یا عیسی د عیسی علیه السلام نوم ته پوښتنه کی چې ستاسو قوم څنګه هغه بتاته وی چې ته خدای چا به وی چې ابن الله چا به ثالث ثلاثه نو ته تعویل چې خبره کولی تا منه کول نه پیګه بګنا اذ قال الله چې وی الله تعالی به وی الله تعالی یا عیسی ابن مریم اذكر نعمت علیک تا باندې ما څومره نعمتونه کړو احسانات وعلى والدتک استا په مور باندې هغه باندې مې څومره احسانات کړو تاسو دې شکریا ادا نه کړئ دې بل تاسو دا وی چې موږ ته عبادت کوئ مور مې هم خدای دی اعظم خدای ما الله هم خدای تاسو دا ورته ویلو هغه نعمتونه الله تعالی ورته بیانوي اذ ایتک بروح القدس چې ما قوي که تعالی قویتک بروح القدس چې جبرئیل علیه السلام دی دې باغ سره ټوپک مارو کنه تکلم الناس فی المهد اول دا چې تا خبرې کړې خلق سره په زانګو کې یعنی طفلان په ورکواله کې دا خبره کولې خبرو نه وي تا خبره وکړې په زانګو کې وکهلا بیا د اسمانونو کوشه په بوډاواله کې هم دا خبره وکړې وایي دا ټول تذکیر انعامات په حضرت عیسی علیه السلام باندې وایي علمتک الکتاب او تا ته خو الله تعالی کتاب چې انجیل له والحکمت او دا احکام او تورات انجیل ټول ته خور ويستخلق من الطين كهيئة الطير اګور دا احسان ته معنا الله تعالی وکړو چې تخلق فی چې تخلق چې جوړ بکتا مینتوینی د خټنا فی یدک پلاس خپل کې پلاس باندې خټنه به مارغه جوړ کو کہے ته تل یعنی پشانت له صورت ته مارغه به اذن دا وځما په اذن تا کو دا اذن وسه ځکه چې دو خدای وجند ته الہ وې کنه چې دا خلق العادت کارونه ته کوي خدا ته زما په نو دا زما پتا احسان وکنه دا ټول احسانات ذکر کوي کنه
فتنفخ فيها تا به پوکې وکړه په هغه مارغه کې چې کوم په صورت ته طیر کې به تا جوړ کړه هغې کې به پوکې وکړه فتکونه طیرا بإذني هغه مارغه وګرځي زما په اذن باندې بې ارادتي او دارنګې دا احسان وتبرئ الاکمه والابرص او تا به جوړول اکمه مورزاده ړوند اول ابرص برګي والا بإذني زما په اذن باندې چې لاس په پیدا راکنو هغه وسه شو هغه به جوړ شو پیګه به کنه ناټول پتا احسانات کنه اوائل کففت بنی اسرائیل آنکا او دارنگی ما رکاو کرو من مکر بنی اسرائیل لرا آنکا دیتانا حین حمو قتلکا چی دو قصو کستال قتل نو تا ما تا بچ کرتینا اسمانون تا میں خوی جولی چت مشوری کا بڑا اسمانون تا میں خوی جولی دا ټول انعامات یادی ہوتا او اذ جئتهم بالبینات او تا راتلو که دی قوم تا پا بینات سرا پا نشانو واضح سرا چطول آغا بطول لیدل آغو او فقال الذين بابوی کافرانو منهم ددونا استاد امرنا چه ان هذا الا سحر مبین لا ان معنی نفی دی یعنی ما هذا الذي جئت به ان ما هذا الذي نداغسو چتارات لگی الا سحر مبین مگر سحر مبین دی واضح دی نو دا ټول احسانات پتا باندې ما کړی کو نه مې کړی او دا رنګي دا هم چې کوم دا قصه د نزول د مائده دا ځان له عالمین په لدی ځان دا ځان چلیږي پیګه کنه قصه د مائده دا مې احسان دی کنه وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ او باغ وخت چې ما وحی کړلا حواریین ته امرتهم على لسانه چې ستا په جبه باندې ما وته وي چې ان امنو بي او برسولي ان امنو بان امنو به اجازه محذوف ده چې تاسو ایمان راوړئ په ما باندې او به رسول پر رسول زمانه چې عیسی علی السلام دی ما وته دا وی دا په احسان شکنه ها دا هم احسان دون شکنه دا غر کو په چلی ښا نو قالو دو آمنا بهما من په دې باندې ایمان راوړو وشهد بأننا مسلمون یا الله دې حواریین وی ته گواو سیګه چې منګه مسلمانان یو نو دا ټول احسانات ستا مرګري مې جوړ کړ کنه 12 کسانو حواریین کنه نو هغه ستا مرګري شو او بیا اوسکر دا هم دته اوسکر مقدر اذ قال الحواریون هغه وخت چې وی دي حواریینو یا عیسی ابن مریم هل استطيع ربک آیا طاقت لري ستا رب ان ينزل یعنی چې نازل کی ان يفعل علينا مائدة من السماء هل استطيع ان يفعل ربک آیا طاقت لري چې دا کارو کی رب ستا ان يفعل ورته مقدر کې کم کار دا کار چې ان ينزل علينا مائدة من السماء چې نازل کی منگتا مائده د اسمان نا تیار د صفان د اسمان نا ودا انعام ما تاسو کو جاغوتا مطالبه وکړه قال نو عیسی علیہ السلام ورته دا وی چې اتقوا الله د خدای نه ویریږي بنده اے د خدای بندگانو ها چې تاسو مطالبه د معجزې کوي نو خدای نه ویریږي اغنی چې الله عذاب راشي ان کنتم مؤمنین نو قالو دو ته په جواب کې وی دي حواریینو چې نريد ان ناكل منها
دا سوال زمونږ د دې وجه نه دی چې یاره مونږ خو ایمان هسې راوړی دی په تا باندې خدای ما دا مونږ ځکه سوال کړی دی چې مونږ د دې نه خوراکه وکړو او بل دا وتطمئن قلوبنا زمونږ زړونه مطمئن شي تسکن قلوبنا بزیادة یقین زمونږ نورم یقین مضبوط شي ونعلم ان قد صدقتنا زمونږ په زړه کې به دا پرېوځي چې ته رښتیا وایې فی ادعاء النبوة په دعوی د نبوت کې دا ته رښتینی پوهېږې که نه ونکون علیها من الشاهدین بله دا چې موږ به شو په دې نبوت ستا باندې د شاهدینو د ګواه نه که څوک شوی نو موږ وایي چې بلکل نو قال عیسی ابن مریم نو بیا سوال وکړو عیسی علیه السلام ځکه چې دو ډېر اصرار وکړو حواریینو نو عیسی ابن مریم وی اللهم ربنا ای خدای انزل علینا مائدة من السماء نازل که په موږ باندې دسترخوان د اسمان نه تکون لنا عیدا چې دا شي موږ دپاره اختر عیدا معنی یوم عیدین ورځ د اختر شي لاولنا و آخرنا د اولنو خلقو دپاره د آخرنو تر قیامته پورې دا اختر زمونږ چلیږي آخرنا معنی دا مما یأتی بعدنا چې روس زمونږ راځي و آیتا منکا دا یو نشانه شي او یو معجزه شي د ستا طرف نه علی قدرتک و نبوتی ستا په قدرت چې ته قادر یې او زما په پیغمبر باندې بدل شي ورزقنا اته موږ له رزق راکړه و انت خیر رازقین اته غوره رزق ورکوونکی یې نو دا قال الله تعالی نو دا مې نام شو چې الله ستا سوال قبول کو الله وی مستجابا له چې دا دعا قبول کړه لپاره چې انی منزلها علیکم زه نازلوونکی په تاسو باندې فمن یکفر بعد منکم چا چې کفر کړی نه وروستو فإني أعذب عذابا زه بدل عذاب ورکم داسې عذاب لا أعذب احدا من العالمین چې عذاب ما نه ورکړي بل کس ته عالمین داسې یعنی مطلب دا دی چې لوی تعذیر به درکما او همیشه دپاره چې یو قوم دی یو معجزې مطالبه کړې ده بیا د هغې نه وروسته بیا مې ایمان نه راوړی الله هغه بیا هلاکوي ختموي بیا نو فنزل الملائکة بها من السماء نو نازل کړ دې دسترخوان را دې مایدې را د اسمان نه علیها سبعة غرفة و سبعة احوات هغې کې اووه لوړی وې اووه ککوړي او اووه میانو پکې سبعة احوات حوت ماهي ته ویل شي اووه میانو پکې نو فاکلوا منها دو د هغې نه خوراک وکړه وشبعوا او دو ماړه شو او نو د دې وجې نه حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی حدیث سے چې نازل شو مائده د اسمان نه خبزا و لحمه هغه ویلي چې ډوډۍ او غوښه نو خو دا میان هم غوښه ده که او سبع غرفتین خو هغه الفاظ سره د دا الفاظ سره فامرو الله یخونو دو ته دا امر وشي چې تاسو په دې کې خیانت نه کوئ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چکم روایت کی ولا يدخروا الغدا لغدن سبا ته وی نه یږدی خدا زمونږ کار دی دا ولې توکل نه که نه نو فخانو دو خیانت وکړه پکې ودخرو هغې ذخیره کې سبا ته یې پکې څه کېښودو فرفعت هغه اوچت شو هغه دسترخوانونه هسې ته ختم شو بس لاړو او فمسحو قردة و خنازیر دا مسح شدو په شادوغان ته جوړ شو چا نه خنزیران جوړ شو پوهېږې به که نه نو د دو دا کار دی ولې الله تعالی خو وي ورته ووایي چې فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمین بس دا عذاب وکړه
او یاد کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اوسو اور پسې دا سری د ذکر د مخاطبت رب العزت ته عیسی علیہ السلام ته اوس ورته مخاطبه کی الله تعالی عیسی علیہ السلام ته درجه قیامت چې دې مخاطب شي نو تنبیه به ورکړي الله تعالی نصاراو ته په بطلان د عقیدې د الوهیت باندې نو دی به ځکه الله تعالی مخاطبه عیسی علیہ السلام سره شروع کی چې دا بنی اسرائیل چاپېره د امت ته ولاړې که نه او هغو دا ووایي دو خدا وایي چې دی خدای دی چې دا دو ته مخصوص شي که دی خدای وی نو ده به د الله په مخ کې به ده بیا دا ویلي چې زه خدای یم که نه نو د دې وجې نه د هغو د وجې نه مخاطبه رب العزت عیسی علیہ السلام سره وکړه قیامت پر ورځ باندې دا حکیمونه پورې چلیږي حکیم فإنک انت العزیز الحکیم پورې یاد کړئ پیغمبر صلی الله علیہ وسلم هغه وخت چې وی الله تعالی مخاطبه شروع کړه الله تعالی عیسی ابن مریم ته عیسی ابن مریم ته مخاطبه وکړه قیامت پر ورځ باندې او توبیخ ورکړي الله تعالی قومه قوم دلته چې انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله تا ویلو خلقو ته په دنیا کې چې اتخذوني ما ونیسئ و امي زما مور لره الهین موږ دواړه خدایان یو من دون الله غیر الله تا ورته ویلو نو دې وخت کې به قال عیسی علیہ السلام به ووایي وینا به کوي وقد ارعد د مانې به رپرپې راشي داسې بدن به رپرپرا شو د یارې د وجې نه ارعد پوهېږئ که نه وقد ارعد او دی به گھبراو شي لرزار به شروع شي د په بدن باندې سبحانک اے خدای پاکی تاره ما دا کوم ځای کړي سبحانک یعنی ته پاکې مطلب دا دی خبرونه دا ما کوم ادا قوم به چاپېره ولاړي پوهېږئ که نه لو خو به ورته وایي چې ته خدای که نه نو اوله خبره به ورته دا کړي چې سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لکم ځای ما یکون لی ما ینبغي لی ان اقول چې زه ووایم ما هغه څه لیس لی بحق چې هغه ما د په سره مناسب نه دی حق نه دی دا زه داسې خبره کوم یا الله لکه چې تاسو دا وی ان كنت قلته فقد علمته کما دا خبره کړې نو ته به پوهې فقد علمته ته په هغې باندې پوهې تا ته خو علم دی که نه تعلم ما فی نفسي زما په نفس کې چې صحیح نو هغې باندې ته ښه پوهېږې یا الله ولا اعلم ما فی نفسک زه نه پوهېږم ستا هغه څه ستا په نفس کې او انک انت علام الغیوب ته عالم یې په مغیباتو باندې ما قلت لهم الا ما امرتنی به ما خو ویلي دي مگر هغه څه مې ویلي دي امرتنی به چې تا ما ته امر کړی په هغې سره ما زیاتي څه نه دي او ما دا ویلي دي هو هغه دا دي چې ما ویلي دي چې اعبد الله ربي و ربکم دا قوم به ټول ولاړ ما دې قوم ته دا مخامخ چې دی دا ولاړ دي ما دوی ته وایي چې تاسو بندګي وکړئ د الله چې هغه زما رب دی ستاسو رب دی دا مې ورته نه وي چې زه رب یم وکنتو علیهم شهیدا یا الله ته هم په دوی باندې ګواه رقیبا شهیدا ما دمت فیهم چې څومره زه په دوی کې ومانو هغه خبرې چې ما کړې هغې باندې تا ته علم دی او فلما توفیتني او هر کله چې تا زه اوچت کړم اسمانونو ته نو كنت انت رقیب علیهم بیا ته په بدو باندې رقیب او حفیظ رقیب ما حفیظ علیهم لاعمالهم بیا ستا ذمہواری یا الله تعالی وانت على كل شيء شهید او پر چیز باندې شهید خبردار عالم به پاګه باندې پوه نه شوی په
نو دا خبره به توبیخاً دا قوم بواري او دا مخامخ ولاړ دي ان تعذبهم فانهم عبادك عذاب ورکان دا ستا بندگان دي فانهم عبادك وانت مالكهم تدو مالك تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك پتا خو څوک اعتراض نشي کولی چې تا ولې دا څه وکړو وان تغفر لهم که ته ته بخنه کوي نو فإنك أنت العزيز الحكيم تو زبردست ذات خاوند حکمت زه په هغې کې هم څه نشم ویلی دا مکالمه به داسې راشي پوهېږې که نه اوس ورپسې وي چې نتیجه مخاطبات او محاسبات مذکورات چې دا مخکې څومره مخاطبې وشوې حساب حضرت عیسی علیه السلام سره چې دا نعمتونه دا نعمتونه دا تر هغه د هغې نتیجه اوس بیانېږي د هغې مخاطباتو د دې اوس د دې نتیجه قدیرونه پورې قدیر اخري دی که نه دې صورت اخري دی که نه علی کل شین قدیر پوهېږې که نه دا اخري دا نتیجه قال الله بو فرمائی دین رسو بیا قیامت پر اے یوم القیامة هذا دا قیامت رچی دا یوم دا سرچ دا ینفع صادقین صدقهم چه نفع ورکی اللہ تعالی رشتون کی خلقو تا رشت صادقین فی دنیا تا لکا عیسیٰ علیہ السلام صدقهم صدق ددو ولی لأنه یوم الجزا دا کنا نو چی چا پا دنیا کی رشتیا بھی دی نو بس آغا رشتون دی نو بیا غول بار جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا دی رضی اللہ عنہم اللہ هم تراضی دی او رضو عنہ دوم دی اللہ نا راضی دی بثوابی چیزو ثواب میلاو شو او ذالک الفوز العظیم دی نو چتا کامیابی خو نشتا نو د دې وجې نه دا ورځ د قیامت دا کې چې دې کې چې په دنیا کې چا څه ویلي هغه په کار راځي که رښتیا دې ویلي خو په هغې به خلاص لکه عیسی علیه السلام رښتیا به خلاص شه که نه نو د دې وجې نه دا کامیابي لوی ده او نفع کاذبینو را درجون ته نفع نه میلېږي لله ملک السماوات د صورت دواړو مضمونونو خلاصه نچوړ دواړه مضمونه دې کې دو مضمونه چلېدل نفي د شرک فی التصرف یعنې فی العقیده او نو دې کې هم دې ته اشاره کوي او نفي د شرک فعلي دا ضمناً پکې راځي نفي شرک فعلي دې آیات کې دې یو آیات کې ټول پکې دا راځي دا دواړه د صورت نچوړ لله ملک السماوات والارض خاص تا اللہ دے پارا دی بادشاہی دے اسمانوں دے ځمکو خزائن د باران د نباتاتو د رزق وغیرہ دا ټول خزانه چا سره دي الله سره دي د اسمان نه باران وري د ځمکې کې نباتات زرغونیږي رزق پیدا کیږي نو د دې الله تعالی کارساز دی او الله تعالی د مختار او مالک الله دی دا وما فيهن هغه چې په دې کې دي په دې ځمکه کې هو علی کل شیء قدیر او دا الله تعالی په هر یو چیز باندې قادر دی ومنه اصابة الصادق وتعذيب الكاذب بعض قرت الله تعالی دام دي چې ثواب رښتون کی تور کې چې قیامت پر اگر رښتون وګرځي او عذاب با کاذب دروژن لور کوي چې هغه څه وګرځي دروژن وګرځي